ګوره خپل نیتونه برابر ساتئ کنه. کله چې ته یو عمل کې، یو کار کې، صدقه کې، زکات ورکې، قرآن مجید بیانې، حدیث بیانې، خپل عمل ته ګوره چې دا کار زه کومه په کومه اراده سره، په کوم عمل سره، په کوم ثواب سره او په څه توقع دې ساتمه. چاته یې بیانومه د هغوی نه څه توقع ساتم، دا کار کوم په څه نیت سره یې کومه. د ټولو نه اول به ستا نیت صحیح. امام بخاري رحمت الله علیه چې د خپل کتاب ابتدا کوي نو اولنی حدیث چې راوړي هغه د نیت په باره سره راوړي. عمر بن خطاب رضی الله عنه تشریف فرما دی په منبر د پاسه او سوی سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول انما الاعمال بالنیات. یقینا د عمل دارومدار دا په نیت سره دی. پس شي سره دی؟ په نیتونو سره دی. که مونږ چاته قرآن مجید خیو یا مونږ ازده کوو په خپله باندې، نو د ټولو نه اول تعلق په زمونږ صحیح د نیتي چې نیت په زمونږ صحیح. که اوس مونږ په دې خپل نیت کې دا سوچ وکړو چې یاره زه د دې قرآن مجید په ښودلو سره به مونږ څه پیسې حاصلې کړو، نو دا ونه شوه. یا زمونږ د قرآن مجید زده کوو خو که زمونږ پکې دا نیت و چې یاره زمانه فارغ غونډه کې ټیم نه جوړ راځه دا پکې وایم، هم زمونږ بیا ګورې خبره د خسارې ده. نن سبا به راته ډېر خلک میلاو شي تا ته به وایي راځه زه تا ته قرآن ښیم، خو په دغه قرآن ښودلو کې ستا عقیده ستا هر څه ګمراه کوي. ګورې احتیاط کوه. هسې نه ته وایې چې زه راځه ټیم ډکومه، راشه فارغه غونډه کې ټیم دی بس ته ده سره پکې کښېنه. احتیاط کوه. ګورې ستا عقیدې ته خطره ده. خطره ده ته دا ده چې تا د حدیثو په باره کې بدګمانه کي، د حدیثو په باره کې تا څه وکړي، غلط فهمۍ ستا په ذهن کې پیدا کړي. ګوره د دې کفارو سره او د دې یهودیانو سره د کېناستو نه دا خلک د علما منع ولې کوي، حالانکه نبی علیه السلام خو سره معاملات کړي دي. ولې منع کوي؟ منع په دې خبره باندې کوي علما کرام چې اکثر دوی یو خبره به وکړي د دین په باره کې، د قرآن مجید په باره کې، د اسلام په باره کې به داسې یو خبره وکړي چې په هغې باندې به ته پوهېږې نه، او چې ته نه پوهېږې په دغه ځای کې به ستا په ذهن کې، په دماغو کې شک و شبهات پیدا شي. چې کله ستا په ذهن کې شک و شبهات پیدا شي نو خلک وایي یاره چې د شیخ نه بدګمانه هېڅ په م ونه کړي، هېڅ په م نه جوړ نه شي. نو چې ته د قرآن مجید نه خپل دین نه بدګمانه یې، تا له به ستا مونځ مزه درکړې لکه، تا ته به د زکات توفیق میلاو شي لکه، نه شي میلاوېدی ته بیا. نو د کفارو سره د هندوانو سره د کېناستو نه ناستې پاستې د وجې نه مونږ په دې وجه منع کوو. خبره مې د دې پورې کوله چې خپل اعمال چې کوو مونږه نو نیتونو ته به ګورو، هسې نه چې د فارغه ټیم یو مونږ لاړ شو وایي چې زه راشه دا بګي کوه. خپل نیت خالص ساتو. یاره اضافي ټیم دی، قرآن مجید زده کول یو حرف باندې لس نیکی دی، نو بس راشه زما سره سیم فارغه وخت دی، د دې وخت نه فایده واخلو، الله به کې رضا کړو په دې نیت سره وري. نو د ټولو نه اول حدیث امام بخاري رحمت الله علیه راوړي هغه څه راوړي د انما الاعمال بالنیات راوړي. نو کم او اعمال چې زمونږ یې هغه چې هر قسمه اعمالي، وړوکې عملي که لوی عملي، نو مونږ بسې چل کوو نیت په پکې خالص ساتو. نیت په خالص ساتو چې زمونږ په نیت کې ګړبړ نه وي.